لس ډاکټران تعالی پیدا نشي درکول، لس انجینران تعالی پیدا نشي درکول، لس امپیګان بچی تعالی پیدا نشي درکول. جنازه بدیم یاو کی یا بونه کی، تکبیرات بووي خدای خبر چې دا دعاګانی به پکې ووي که به وبه نه وي. که دا ووي نو لویه خبره ده، لویه خبره، لویه خبره. دا تعالی پیدا نه درکوي چې بچی دی بیا ودرېږي چې بس میلمانه ایثار شي او کور میلمانه به بې ډوډۍ نه ځای دا بیا تعالی پیدا نه درکوي. ښه چې مړ شي میلمانه بیا څه کوي، خلک څه کوي، دا تعالی پیدا نه درکوي. ته چې مړې نو یوه فرشته بلې ته وایي ما قدم ما قدم، مخې ته یې څه لیږلي دي، مخې ته یې څه لیږلي دي. د جنازه کېږي ما قدم ما قدم، مخې ته څه دي، مخې ته څه دي، په څه به الله بخي، مخې ته یې څه دي. نو داسې ورځ را روانه ده، کم از کم زه وایم چې د سړي یو بچی عالم یا حافظي پلاره چې مړ شي، مورې چې مړه شي او په کټ دې ودرېږي او د خپل پلار جنازه په خپله باندې وکړي. دې نه بله لویه خبره شته چې خپل بچی ولاړي او په مخې اوښ کې را بهیږي او د خپل پلار سفارش کوي، اخیری تکبیر وی اللهم اغفر لابي، یا الله زما پلار ته بخنه وکړي، یا الله زما پلار وبخي. دا امی دی، الله مور مې عالمه نه وه، دا مور مې عالمه نه وه، الله خو په می علم کړی، په می حفظ کړی، الله د دې قرآن په خاطر به زما پلار بخي. دقه د زیریدو جنازه دغې چې په خپله بچې د پلار جنازه وکړي. کوشش وکړئ، نن درته مدارس دي، مخې ته مدارس دي، بچو ته درله لله فی الله سبق وایي، لله فی الله. مونږ بلا تفریق ستاسو بچو ته سبق وایو. یو بچی سره هم دا رښتیني نه ده کړې چې بچیا ګورې پلار دې ما ته کنځلې کوي. بچیا ستا پلار خو چې مجلس کې کینې علماو ته کنځل کوي، نه 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 نه، دا رښتیني ستا بچی سره ما نه ده کړې، نه ورسره دا رښتیني کومه، ته ما ته کنځل کوه او زه به دې بچي ته قرآن ښیم، بس زه به دې بچي ته قرآن ښیم. دې نیت دا کړی دی چې مونږ به ستاسو بچي حافظان جوړو، مونږ به ستاسو بچي عالمان جوړو. نو بچي مدارسو ته ورکوئ، ځان له یو یو بچی چې اسې ناسې چړه کې خو دې راځي چې شکر دی پلانکی مدرسه کې مې بچی سبق وایي، دی به یو ورځ د قرآن حافظ شي، دی به یو ورځ د قرآن کریم عالم شي. نو کم از کم بچی قرآن ته کښېنوئ، د دنیا ذخیره ده، د آخرت ذخیره ده، د دنیا خوشحالي ده، د آخرت خوشحالي ده. نو بچی مدارسو له ورکوئ او انشاءالله زما که خیر یو څو ورځې پس د عمرې سفر دی، انشاءالله زه به عمرې له ځمه، روانه جمعه کې به بیا زه نه یم که خیر انشاءالله. نو یو بل ته به انشاءالله دعاګانې کوم، زه به تاسو ته دعاګانې کومه، تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ. زمونږ یو 2-3 ورځې پس د عمرې په سفر باندې ځو او انشاءالله تاسو به ما ته دعا کوئ، زه به تاسو ټول کلي ته، د ټول اهل محلې ته، ما باندې د دې کلي حق دی او د دې ټولو په مونږ حق جوړیږي انشاءالله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمرې لته، نبی علیه السلام ورسره داسې ووته، وی ای ورګوټیا ما به په دعا کې نه هېروئ چې هلته لاړ شي. نبی علیه السلام ورته علما وایي د نبی علیه السلام دعا خو ډېره قیمتي وه د عمر د دعا نه. ولې عمر رضی الله تعالی عنه ته وی چې ما به نه هېروئ، مطلب یې دا و چې عمره هلته داسې مقامات دي چې په هغې کې الله دعاګانې قبلي. هغه ځایونه داسې دي، حتیم دی، ملتزم دی، مقام ابراهیم دی، هغه ځایونه داسې دي چې هلته الله دعاګانې قبلي. انشاءالله مونږ ته به هم دعا کوئ، مونږ به تاسو ته دعا کوو چې الله مونږ له د صحیح عمرې، د مقبول عمرې توفیق راکړي. مونږ کو زمونږ نیت د ټول امت مسلمه دی چې ټول امت مسلمه ته به انشاءالله هلته دعاګانې کوو، تاسو به مونږ ته دعا کوئ انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد